باشه اون مربوط به ما نمیشه. اون طرف هنوزم آمریکایی ها هستن، گاهی وقت اسلحه هم تیار ماشه کرده به افراد گرفته شاید که حادثه شده باشه، ربط به ما نداره. یک سوال بکنید دوست. یک سوال. Assalamu alaikum, Mujazib. Esmimam Matthew Akins as New York Times. I have a question about some of the reports that we're seeing, especially from outside the country, that female office workers and women who work for government ministries are not being allowed to go into their offices, whereas men are being allowed. So I want to know, are these reports true? Is there any separate conditions or plan for women to return to government? Thank you. ترجمه پښتنه د وزارتونو د مامورین ورغلي دي لاسپیکر دي چا هلته زنانه مامورین نه دي پرېښودل سوي، هغوی منع سوي دي چې هلته داخل سي. نو آیا د دپاره کوم شرایط وضع سوي دي او که ما مخکې وویلې سیاسي موضوع دا نه ده چې هلته څوک نه پرېښودل کېږي. تر اوسه پورې ټولې وزارتخانې زموږ د خاصو ځواکونو تر تعقیب به ساتنې لاندې دي، ځکه ویره دا ده وزارتخانو کې بیت المال د شی ضایع نه سي. نو هلته چون مسله کسان ولاړ دي، موږ ویره لرو چې موږ خویندې چې هلته ځي له کوم تشویش سره مخ نه سي. د اوس دپاره هغوی ته ویل شوي چې تاسې رخصتي وکړئ، بېرته به په عادي حالاتو کې نظم برابر سي او د ښځو دپاره ځانګړي اصول منځته راسي، بیا که تاسې مراجعه کول هغه وخت به اعلان کېږي. ترجمه جی یہ ذبیح اللہ مجاہد سے دوبارہ خواتین کے حوالے سے سوال کیا گیا. ذبیح اللہ مجاہد صاحب دوبارہ یقین دہانی کروائے کہ جو اطلاعات ہے کہ کچھ وزارتوں میں یا سرکاری محکموں میں خواتین کا داخلہ ممنوع کیا گیا ہے، تو انہوں نے کہا ان کی حفاظت کے لیے، خواتین کی حفاظت اور سیکیورٹی کے پیش نظر ایسا وقتی طور پر کیا گیا ہے کیونکہ ابھی ہمارے پاس سیکیورٹی فورسز کی کمی ہے، ادارے ابھی فعال نہیں ہیں. جب تمام سرکاری ادارے فعال ہو جائیں گے تو خواتین معمول کے مطابق اپنی ذمہ داریاں یا جو سرکاری امور کے ذمہ داریاں ہے یا ان کی کوئی اور ضرورتیں ہیں ان اداروں میں، تو وہ بہت بآسانی آنا جانا ان کا لگا رہے گا. اور انہوں نے کہا کہ اس وقت کا ہمیں تھوڑا سا وقت ہمیں چاہیے تاکہ ہم خواتین کی حفاظت کو پہلے یقینی بنائیں، تو اس کے بعد خواتین پر ہماری طرف سے کہیں آمد و رفت پر کوئی پابندی نہیں ہے. یہ بار بار ذبیح اللہ مجاہد صاحب جو ہے خواتین کی آزادی اور ان کی نقل و حرکت کے حوالے سے جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اسپیشلی مغربی دنیا کی طرف سے، انہیں وہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس حوالے سے تشویش کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کو خواتین کو مکمل آزادی ہوگی شرعی اصولوں کے مطابق، نہ تو ان کی نوکری پہ کوئی پابندی ہے، نہ ان کے جو ہے جو عام زندگی میں ان کا جو ایک حصہ ہے اس کو کسی حد تک کسی طور پر بھی وہ اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. اعلامیه خبرې کړې دي، بیانونه مو خبرې کړي چې باید رسنۍ او د رسنیو کارکوونکي مطمئن اوسېږي له هېواده ونوځي، هڅه ونه کړي. تاسې ممکن رسنۍ هغه د کېدای شي نه وي راغلې دلته، تاسو ته انشاءالله کوم مشکل نه وي پېښ. نور دلته چې رسنۍ فعال دي هغه هم باید چېرې لاړ نه سي. او دومره موضوع چې تاسې مطرح کړي د بیرغ دا د راتلونکي نظام موضوع ده، هغه به بیا په دې باندې تصمیم نیسي چې قوانین څرنګه کېږي، پارلمان څرنګه کېږي، یا د آینده نظام بڼه او نوعیت دا به څرنګه وي. موږ باید انتظار وکړو چې آینده نظام جوړ شي. جی ذبیح اللہ مجاہد صاحب بین الاقوامی میڈیا کو یقین دلا رہے کہ میڈیا پہ کوئی پابندی نہیں ہے، نہ صرف لوکل میڈیا آزاد ہے بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی اور ایسے اداروں کو، نشریاتی اداروں کو، انہیں کسی تشویش کا اظہار نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے صحافیوں کو مخاطب کیا کہ آپ کی آنے جانے میں یا انٹریکشن میں کوئی آپ کو شاید پریشانی نہیں ہوئی ہوگی. تو انہوں نے بار بار انٹرنیشنل میڈیا کو اور مقامی میڈیا کو یہ باور کروایا ہے کہ طالبان میڈیا کو سہولتیں دیں گے، ان پہ کوئی پابندیاں نہیں ہے، آنے جانے پہ بھی ان کا کوئی قدغن نہیں ہے. رسنیو نه غواړو چې هلته چې ډېر په احتیاط لاړ شي، له لرې نه خپل کار تکمیل کړي، نږدې لاړ نه شي. او کله کله داسې راپورونه هم خپرېږي چې بلې بعضې هغه کړۍ چې شر غوښتونکي دي غواړي امنیتي حالت مختل کړي، د کومې حملې قصد ونه کړي. نو موږ هڅه کوو چې مسؤلیت وي او په ازدحام کې خلکو ته زیان ونه وړي، خصوصا رسنیو ته. نو خواهش مو دا ده چې هغه ته ډېر نږدې ولاړ نه سي، ځکه امنیتي کسان مجبوره کېږي کله کله ځینې اقدامات وکړي چې خدای نخواسته چاته ضرر ونه رسېږي.
ये वही उसी तसलसल में बात कर रहे ज़बीउल्लाह मुजाहिद और मीडिया से अपील कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया और लोकल मीडिया से, कि वो हुजूम के इलाकों में ना जाए। खुसूसी तौर पर हामिद करज़ई एयरपोर्ट पे अपने आमदोरफ्त को कह रहे कि महफूज और महदूद करे, क्योंकि बाज़ औक़ात सिक्योरिटी फोर्सेस को फिर मजबूरन कुछ इक़दाम उठाने पड़ते हैं। और वो अपील कर रहे हैं कि मीडिया के नुमाइंदे शरपसंदों के अलाकार ना बने, और मस्बत रिपोर्टिंग के हवाले से उनकी एक सोच है कि जो हम सुलह और अमन की जानिब बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया उसमें हमारा साथ दे। और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ शरपसंद अनासर मीडिया को शायद इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, लिहाजा मीडिया मुहतात और जो एथिक्स के मुताबिक रिपोर्टिंग करें। هنرمندهای موسیقی فیلمسازهای سینمای افغانستان و فرنگی‌ها اینا اجازه فعالیت داره یا در حکومت آینده در افغانستان جای داره یا از افغانستان باید مهاجر شود؟ دیگه سوال ندارم. تشکر. سلامت باشین. باید بگویم که نظام آینده که به اساس احکام شرعی قوانین ما تصویب خواهد شد. به کدام فعالیتی که در شریعت اسلامی اجازه باشه ما کدام مشکلی نداریم، به شما اطمینان میتیم. و اگر کدام چیزی در شریعت نخواست یا در قانون شریعت برایشان مشکل بود، باز امید میره که شما و همه هنرمندان وطن ما در کسب و کار خود یا در پیشه خود تجدید نظر بکنند. خود چون مسلمان هستیم به خاطر احکام اسلامی و به خاطر نظام اسلامی بسیار قربانی دادیم. 40 سال کشور از جنگ تیر شد. بهتر است که همه ما شما طبق احکام شریعت اسلامی زندگی بکنیم. شما بفرمایید. ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब बार बार कह रहे हैं कि अफ़गान सरज़मीन ने जंगें बहुत देख ली, अब हम अमन चाहते हैं और शरई क़वानीन के मुताबिक जो भी इंसानी आज़ादियाँ हासिल है वो शहरियों को ज़रूर मिलेंगी. که ما نمیخوایم علیه هیچ کشورم موقف گیری بکنیم. به شمول هندوستان همه کشورهای دنیا ما میخوایم با آنها روابط خوب داشته باشیم، چون افغانستان نوع از جنگ بیرون میشه، نمیخواد با هیچ کسی هم در هیچ کشوری هم در جبهه قرار بگیره. از آنها هم خواهش میکنیم که علیه ما موقف گیری نکنند. مسائل اگر دارن، تشویش اگر دارن، از طریق دیپلماتیک با ما شریک بسازن. مسائل حل میشه، هر بلندی و هر پستی از خود راه حل داره. تشویش باید نداشته باشن. بنابراین با ما تماس دیپلماتیک نورمال داشته باشن. ما طرفدار روابط حسنه هستیم. شما जी पीटीवी के रिपोर्टर फहद जावेद साहब के सवाल के जवाब में ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने यकीन दिलाया कि जो भी सफारती सतह पे और शरई सतह पे जो भी शिकायत होंगी मीडिया के हवाले से, सिविल सोसाइटी के हवाले से, अगर ऐसी कोई बात हो तो सबको एंटरटेन किया जाएगा। किसी तशवीश की बात नहीं है। और इससे पहले वो बता रहे थे कि नई हुकूमत की तश्कील के जो काम है वो आखिरी मराहल पे है, इस वक्त उस पर मज़ीद वो बात नहीं करना चाह रहे। उन्होंने कहा कि अनकरीब इस हवाले से तफसीली बयान जो है हम जारी करेंगे, लिहाजा उस वक्त का इंतज़ार किया जाए क्योंकि कायदीन इस वक्त मशावरती अमल में मसरूफ़ हैं. نور هیوادون هم دا غواړو چې اجازه ورنه کې چې څوک د دوی له هیوادونو زموږ هیواد ته زیان پېږي. دا به متقابل اړیکې وي او یو له بل نه به تمه وي. په دې مورد موقف اصولی ده. شما به نام خدای بخشنده و مهربان، براتلی بهکام هستم، خبرنگار خبرگزاری افغان نیوز. مجاهد صاحب، در 20 سال گذشته دولت افغانستان همیشه وابسته به کمک‌های کشورهای خارجی بود و یک بخش بودجه بزرگ دولت از طرف کمک‌های خارجی تامین می‌شد. حالا که شما دوباره دولت روی کار شود، آیا به کشورهای خارجی و به کمک‌های جامعه جهانی وابستگی خواهید داشت یا خیر، بلکه افغانستان خود کفا خواهیم داشت؟ تشکر. در این مورد باید بگویم که کمک‌های خارجی دو نوع می باشه. یکی کمک‌های بلاعوض و بشردوستانه است. ما از او کمک‌های جهانی استقبال می‌کنیم که بلاعوض باشه و بشردوستانه باشه، چون همه کشورهای دنیا با هم احتیاج هستند، نیازمندی دارند. نمیتونه هیچ کشوری هم به خودی و خودکفایی کامل برسه. هر کشور با دیگر نیازی داره. از اون لحاظ ما تمامی همکاری‌های
بین المللی را که بلاعوض باشه و خاطر مسائل بشری باشه میپذیریم، استقبال میکنیم و یکی کمک‌های مشروط است. اگر کدام کشوری بخواهد توسط کمک خود افغانستان را زیر سیاست‌های خود در بیاره یا استقلال ما را خدشه‌دار بسازه یا به هویت ما ضرر برسانه، او قسم ما از دنیا هم نمیخوایم و نمیپذیریم و هویت خود را به هر قیمتی که باشه محافظت میکنیم. از همه تشکر. حال سوالات زیاد बहुत मुफस्सल अंदाज में ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब बता रहे हैं कि हम जो पड़ोसी ममालिक है या जो अफ़गान तालिबान के साथ जो इस वक्त जो ममालिक राब्ते में है उन सब का मशकूर है। तो वो कह रहे कि तमाम जो ममालिक है पड़ोसी उनके साथ एक दोस्ताना ताल्लुक़ बरकरार रखने में और बनाने के लिए तालिबान क़यादत कोशां है। और उन्होंने इंसानी हुकूक़ के हवाले से एक दफ़ा फिर यकीन दहानी करवाई है कि शरीयत के दायरे में रहते हुए तमाम इंसानी और बशरी हुकूक़ को यकीनी बनाया जाएगा। बार बार कुछ बातें बुनियादी जो तालिबान के हवाले से जो लोगों के जहनों में जो सवालात और शकूक व शुबहात है उसके जवाबात दे रहे हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब। و مسائل شخصی اونا پاسخ بده و بارها در حوزه های شهری مراجعه کردن. گفته شده که حال یک چیزی که رفت دیگه به دست نمیآید و حتی بعض موترها به ولایت های انتقال یافته. و یک سوال دیگه دارم اگر اجازه باشه که ما در یک نیروهای شما در وارد فرقه 111 شدن، تمام مهمات و سلاحایی که بوده خارج شد. شما از این موضوع خبر دارید؟ اول خب برادرم اگر روز اول و دوم بعضی از اقدامات صورت گرفت ما او را کنترل کردیم. از اون بعد تمام حوزه ها پر از پلیس ما شدن، نیروهای مسئول در جا رسیدن. زیان در اینجا بود که ما وارد کابل شدیم، نیروی کامل در نواحی کابل نداشتیم، از ولایات آمدن وقت گرفت. اینجا بعضی از افراد غیر مسئول یا افرادی که میخواستن آشوب بکنن آنها فرصت یافته بودن. ما جلوگیری کردیم تمام مسائل و این چیزی که گم شده اینا ما قید میکنیم همراه خود. اما کسایی که هر چیزی خود از دست داده قید کنن در حوزه نزدیک. ما در دریافت آن کوشش میکنیم، مسئولین استخبارات ما تلاش میکنه هیچ چیزی کسی گم نمیشه ان شاء الله. ما را اطمینان میدیم. و دیگر گفتیم که در کدام جای فرقه اسلحه برده شده کدام جای دیگه برده نمیشه. اگر مجاهدین ما باشد اما روز دوم و سوم به دست آمده باشه از یک جای شاید به دیگه جای انتقال داشته باشه به خاطر مسئولیت، ولی گم نمیشه، از کشور بیرون نمیشه. ما دین روز یک اعلامیه داشتیم که از کشور 1 کیلو آهن هم کسی بیرون کردن نمیتونه، هیچ اسلحه بیرون شدن نمیتونه و تمام چیزی ممنوع است و ما برای تمام سرحدات کشور کنترل داریم ان شاء الله. شما بفرمایید. ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में हालात मुकम्मल कंट्रोल में हैं और अफ़गान आईन के हवाले से फ़ैसला भी अनकरीब किया जाएगा। और उन्होंने अफ़गान झंडे के हवाले से, परचम के हवाले से भी कहा कि ये मसला भी जल्द हल हो जाएगा। और इसके साथ साथ इससे पहले ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने इन खबरों की भी तरदीद की है कि CIA अमरीकी CIA के डायरेक्टर ने मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर से मुलाकात नहीं की है। उन्होंने इस बात की जानिब भी इशारा किया कि ऐसी खबरें गलत है। उन्होंने कहा कि हम ये तमाम जो मसाइल है इस वक्त जो हमारे सामने है इनको गुफ्त शनीद के ज़रिए हल करने के लिए वो कोशां हैं। ترکی ځواکونه موږ په افغانستان کې نه منو، ضرورت هم نه ورته وینو. دا د کابل میدان هوایي ستونزه ده، دا حل کېږي کله چې امریکایان له دې لاړ شي. موږ په خپل امنیت نیسو، امنیت په سل کې ډاډمن وي، ستونزه نه لرو ان شاء الله. We want good relations with Turkey, Turkish government and the Muslim people of this nation. As for Turkish forces stationed in Afghanistan, we are not in need of them in our country, and once the evacuation is completed, we will secure the airport by ourselves. तर्जुमान अफगान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि हालिया कुछ दिनों में पूरे मुल्क में कहीं भी तशद्दुद या कत्ल का कोई भी वाक़या पेश नहीं आया।